أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت پر آیاتونو مبارکو کې فرمایي مخکې تیر شو الله وایي چې د قیامت په ورځ باندې به زه د دې په خولو باندې مهرونه وم او د دې اندامونه به ګواهي ورکوي چې کوم کارونه دي کړي. اوس الله رب العزت فرمایي ولو نشاء لطمسنا على اعینهم، که چرته خوښه وي زمونږه نو لطمسنا على اعینهم لمحونا على اعینهم، محوه کړې به مې سترګې د دوی، د سترګو اثر به مې ورله ختم کړی و، نظر به مې ورله ختم کړو. د خلکو سترګې وي خو نظر پکې نه وي. نو که چېرته زمونږ خوښه وي نو په ټکه به مړانده کړی وي. الله ربالعزت فرمایي ولو نشاء، که چېرته زمونږ خوښه وي لطمسنا على اعینهم، نو محوه کړې به مې سترګې د دوی، نابوده کړې به مې سترګې د دوی، یعنې نظر به مې ورله وړي. فاستبقوا الصراط، نو بیا به دي لټوله لارې لره، یا فاستبقوا الصراط، بیا به منډې وهلې د لارې طرف ته، بیا به د لارې طرف ته منډې وهلې، بیا به چې دی ورته څه ښکارېده نه فأنى یبصرون، نو فکیف یبصرون، بیا به یې لاره څنګه لیدله. الله رب العزت فرمایي چې د سترګو نه زه نظر واخلم بیا به د لارې طرف ته رامنډې والې، زه په دې باندې قادر یم، قدرت را سره شته، نو فأنى یبصرون، فکیف یبصرون، بیا به یې څنګه دا لار لیدله. چې څوک ړوند وي بیا لار ویني؟ نه، بیا لار نه وي. الله وایي دا طاقت ما سره شته. بیا الله فرمایي ولو نشاء، که چېرته خوښه وي زمونږه لمسخناهم، نو مسخه کړې به مې دي علی مکانتهم، په خپلو ځایونو باندې چې کوم ځای کې لکه الله رب العزت د داود علیه السلام قوم ته وی کونو قردة خاسئین، وګرځئ شادوګان خنزیران وګرځئ. الله مې وساتي. وګرځېدم وګرځېدم څوک چې د هغې کیسه واپس کړې وي نه، 3 ورځې ژوندي و مردار شو، کیسې ختمې شو. الله مې وساتي. الله وی ولو نشاء لمسخناهم، که چېرته زموږ خوښه وي نو موږ به مسخه کړې وي علی مکانتهم، په خپل ځای باندې، فما استطاعوا، بس د دې به بیا طاقت نه و مضیا مشیا، د تللو طاقت به بیا نه، ولا یرجعون، او دی به واپس کېدي نه شو، بیا خپل اهل ته بیا نه شي واپس کېدي. الله وی ومن نعمره، هغه چا لره چې موږ عمر ورکو زیات، چا لره چې موږ زیات عمر ورکو، نو نکسه فی الخلق، کمو د لره بیا په خلقت کې. الله رب العزت به یو مثال وایه، د چا عمر چې موږ ډېر زیات نو د ده نه بیا په خلقت کې کمزوري. بابا وي نو هغه لومبنۍ زمانې طرف ته واپس راګرځي، په معمولي خبره باندې خفه کېږي، عمر یې زیات شي، په معمولي خبره باندې خوشحالېږي. بیا ورته د خپل کور والا مې سړی خو دماغ یې کار نه کوي چې شپېتو شي د ویشتو شي. الله رب العزت فرمایي ومن نعمره ننکسه فی الخلق، د ده په پیدایش کې نقص پیدا کړو، کموالی پکې بیا راولو. سترګې مو مه کوي خو نظر یې په کمېدو شي، سړي بس کمزوري راځي را ستر د دوی شي، غوږونو کې کمزوري را شروع شي، اندامونو کې کمزوري را شروع شي.
اوسو کړي باباګان نه تاسو مشران اکرام کاکا دې چې کوم پاند به وروړي اوسه راوچتول شي ها کومه منډه دیواله ګرځېدي هغه اوس کولی شي نه په اندامونو کې الله رب العزت په موږ کمزوري راولي دا څوک راولي الله وایي وما علمناه الشيء نو ومن نعمره هغه چا لره چې زیات کړو عمر نو نک ولا يعقلون ننكر في الخلق فلا يعقلون دې لګي ومن نعمره او هغه چا لره چې زیات کړو عمر الله رب العزت فرمایي نو ننکسه بالخلق وی دلره کموالی وکړو په خلقت کې یا دا څه معنا علماء کړي نو نکسه بیا ضعیف شي په الخلق دی په هغه اخیری پیدایش کې په اخیری عمر کې یا ضعیف شي دی په خپل پیدایش بیا پکې کمزوري واقع شي پای کې ضعف راشي خلک ورته بیا بوډا او یا مشران بیا د اکثر وجې ته پوهېږي نه نن سبا زمان لري ماتوي نو الله رب العزت فرمایي دا په بوډاوالي کې چې زه کمزوري راولم نو دغه کمزوري زه په ځوانۍ کې راوستی شم دا اکثر چې بغاوت سړی کوي نو دغه عمر کې وکړي نو دغه ټیم کې به زه څه راولم کمزوري راولم دا اختیار د چا سره دی الله رب العزت سره نو الله وایي دا زما سره دی په بوډاوالي کې چې راوستی شم نو په ځوانۍ کې راوستی شم ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون آیا دی د عقل نه کار نه اخلي دی پوهېږي نه وی خایسته مخ وی تور کودی شي په پیرې کې سم قامت وی کوږ لرګی شي په پیرې کې خو سم دم خلک وي لکه داسې مضبوط پهلوان دی دا یا لږه بیماري او چپې وي لږ کمزوري شي عمر یې زیات شي لکه شمع د سحر افتاب د ژمي لکه شمع د سحر افتاب د ژمي هم بیتابه هم زیړې شي په پیرې کې بیا په پیرې کې کمزوري راشي نو الله رب العزت فرمایي ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون یا دې عقل نه کار نه اخلي چې په دې پوه شي چې په بوډاوالي کې یا کمزوري څوک راولي الله رب العزت نو دغه ذات په ځوانۍ کې راوستی شي الله فرمایي بیا به دی او بل اعتراض کو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شاعر دی دا څه شی دی دا شاعر دی نو الله رب العزت فرمایي وما علمناه الشعر او تعلیم نه دی ورکړی موږ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د شعر تعلیم نه دی ورکړی وما ينبغي له او مناسب هم ندی د لپاره چې دې څوکي شعر او شاعري وکړي نو دا شعر او شاعري د عام انسان د لپاره کمال دی خو د پیغمبرانو په شان کې نقص دی بیا به اعتراض کوي خلک په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې سبب دا د شاعري ده نو ځای پکې د ښه کلام دی کنه دا داسې کلام دی چې دې څوک مقابله نشي کولی هغه کمزوري شاعري ده نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټوله زندګۍ کې خپل د خولې مبارکې ناسې الفاظ بعضې وتي دي چې هغه مثال په تور یعنی یو کړی شانتې دی جوړه شوې ده خو داسې مستقل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه شعر جوړ کړی دی په ارادتا او نه د بل چا داسې خاص شعرونه هم په هغه وزن ویلي دي که شعر هم د بل چا رانقل کړی دی یو څو شاعران یو څو شعرونه داسې رانقل کړي دي هغه وزن بدل اکا وزن نه صرف مطلب یې هغه دی لکه د لبید شعر یې رانقل کړی دی داسې نو هغې وزن مطلب نه دی وزن یې بدل دی وجه دا ده لأن وما علمناه شعرا لأن الشعر اختراع النفس شعر چې دا اختراع د نفس ده والنبي لا يخترعه بیا نو خبره ده الله رب العزت فرمایي بل بیا په اشعارو کې چې کوم سم شعرونه دي نو حسن حسن وقبیح قبیح حدیث کې راځي ښه شاعري ښه ده بده بدل
لکه دا شعر دی واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت ناشنا انداز سره کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په انعام کې خپل صادر مبارک ورکړ. نو شعر او دام زمون دام یو شعر دی په کوله باندې روان دی دا باطینګر دی او دا پیاز دی دا مولې دا دام شعر کومه داسې وي کو داسې شو کو هغه څه شو دام شعرونه د دې وجه امام شافعي رحمه الله فرمایي وی ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيد. دا شعر او شاعري دا د علماء د شان سره داسې ډیره نه ښایي چې دا خلک ګوتې څنګه لوبه جوړه کړې ده او کومه کیسه کوي. یو خاص د حکمت اشعري وغیره خو دیوان د امام شافعي صاحب شته دا علي رضی الله تعالی عنه شته خیر هغې کې به کلام شته خو نو امام شافعي رحمه الله وایي که ما دغه شان مستقل درجه ورکړي بیا به زه د لبید نه ډېر ښه شاعر یم هغه نه بخوایم. وأشجع في الوغي من كل ليس وآل مهلب وبني يزيد ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. آخر شعر ناشنا دی ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. وی که چرته یره د الله رب العزت نه وي په ما باندې د الله یره نه وي زه د الله نه نه یریدم نو حسبت الناس كلهم عبيدي زما به همدا ګمان وي چې دا ټول خلک زما غلامان دي. دا خو د الله یره ده چې د دې نه بچ کړي. نو شعر و شاعري الله رب العزت فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ماسه مامون الرشید له یو کس راغی نو ورته وی تاسو سره څه داسې راغلی هغه ورته وی شعر و شاعري کولی شي عرب و ادب کې پوهیږي په عربي باندې نه سب شعر خو نشم ویلی وی ولې نشي ویلی وی ځکه چې دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې شعر و شاعري نشو کولی نو دا زما کمال دی. مامون الرشید ورته وی یو درې خبرې ورته وی دا ستا کمال نه دی هغه لپاره کمال او استاد لپاره چې دا به وکوبي ولان د الله ورته انه هو نو الله رب العزت د شعر او شاعري مقابله کې د قران سره چې الله و ما علمناه الشعر او من تعلیم نه ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعر وما ينبغي له او مناسب هم ندی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بارا ان هو ندی دا قران الا ذکر مگر دا ذکر دی وقران مبین او قران ښکار دی دا ښکار قران دی ښکار لوستل دی ښکار ورته تو ښکار نصیحت دا شعر او شاعری نه دا دیون زیاده بارا دی چې ویروي په دې قران سره من هغه چاره کانه چې وی حیان ژوند دی نو کاکا ته به دغه ګډ نواز وی چې ناره تکبیر زم جن دی ما ابلانکی دیگی چه ابلانکی ولار دی غم جم دیدی ابلانکی دی چه ولار دی بیلوس خدمتگار اغم جم دیدی ابلانکی دیگی چه ولار دی اغم جم دیدی اللہ رب العزت فرمائی حیا منیبا الاللہ چه اللہ رب العزت طرف تا انابت کون کی اللہ طرف تورتن کی اللہ تا توجہ کون کی دغا جوان دیدی یا لینذر دپاره دی چې ویروي په دې قرآن سره من هغه چا لره کانه حی القلب چې د ده زړه ژوندي وي او زړه ژوندي کېږي په څه سره د الله رب العزت په ذکر سره په قرآن سره وجاهدهم به جهادا کبیرا زړه دا ژوندي کېږي په څه سره د الله په کلام سره د دې وجه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا په زړه کې چې د قرآن معمولي سم نه وي ګویا دا ویران کندر وي نو زړه ژوندي په څه سره د الله په ذکر سره د الله په کلام سره الله دې رانصیب کړي نو دا قرآن ویروي خو هغه چا لره چې زړه ژوندي وي او چې زړه مړ شوي ګناهونو تک تور کړي راټینګ کړي نو هغه ته قرآن وایا هغه ډېر وخت قرآن نه ورکوي یا سندرو له ډېر وخت ورکوي
هغه ته هغې کې بیا وایي دا موسیقي د روح غذا ده. نو موږ ورته یو روح په دوه قسمه دی. د یو روح چې دی دا علما کتاب لیکلي باقاعده پخوانو بزرګانو، اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. یو د شیطان ملګري دي، یو د الله ملګري دي. نو د مؤمن مسلمان چې په سچه باندې وي د هغه لپاره د روح غذا قرآن دی، د هغه لپاره د روح غذا الله ویل دي، د هغه لپاره لا اله الا الله ویل دي، سبحان الله ویل دي. او چې دغه د کافرانو زیر اثر دی یا د هغې سره ټچ دی یا بعینه کافر دی، نو د هغه لپاره یې قربان دی او د هغه لپاره چې دی نو دا پلانکي دی بل ته لپاره دی. یون ځای لپاره دی چې ویروي په دې قرآن سره من هغه چا لره کان حیا چې دی ژوندي وي ویحق القول چې ثابته شي فیصله د الله رب العزت د څه د عذاب علی الکافرین په کافرانو باندې. الله وی ولم یروا آیا دې نه ګوري انا خلقنا چې یقینا پیدا کړي دي مونږه جوړ کړي دي مونږه لهم د دوی لپاره مما د هغه نه عملت ایدینا چې جوړ کړي دي لاسونه زمونږه د هغې نه چې جوړ کړي دي لاسونه زمونږه. نو دلته دا صفت داسې ووایه په قدرت زمونږ د لاسونو سره الله وایي چې زمونږ قدرت کوم څیزونه جوړ کړي دي. انعاما د څاروونه فهم لها نو بس دي هغې لره مالکون مالکان دي. الله رب العزت دوی مونږ په خپل قدرت سره څاروي جوړ کړي دي، دي د هغې مالکان. اوس الله وایي وذللناها او تابع کړي دي دغه څاروي لهم د دوی دپاره فمنها بعضو د دغه څاروونه رکوبهم دي پسې کې سورلي کوي. څاروي انسان چې دی دا خو معمولي جسه ده کمزورې دی او څاروي دی غټ غټ اوښان دي یا چې دی اسب مضبوطه دکه شان چې دی نور د مختلف قسمه ځناور دي. انسان د اوښ یو واګې نیسلي او ورپسې چې څومره اوښان یې ټول ورپسې د ده تابع روان وي. الله رب العزت دوی دا وله موږ تابع کړي. که یو اوښ روان شو نو چې د عقل کې ورسره نه وي انسان سره نو دا ټول کلي یو اوښ نشي کابو کولی. دا خو د عقل په بنا باندې کابو کړي چې دې ځای ته ورله پړې واچوه دې ځای کې دا چلو کړه دې ځای کې دا چلو کړه. عقل انسان له خدای ورکړو. الله وایي دا درته تابع کړی دی. ورنه یو څاروي چې وایي دا سوري شو ته وګوره بیا د کم ځای نه کم ځای پورې خلک منډې وي اخره کې څوک بیا چې دی په سوډو کې ادا کړي څوک یې پسې کابو کولی نه شي. امر بیدګر رحمه الله فرمایلي په کوټ کې مې جلسه کوله نو په جلسه کې چې دی موږ تقریر کوو په تقریر کې پته نه لګي چې د خوا کې چت وي دا چت نه سپي په دغه باندې راپرېوته په ترپال باندې وایي ته په ما راځه زه په بل یو بل باندې ورپرېوتو منډې مو والې وایي یا تانیدار را سره خوا کې ولاړ وي ما ته بیا هغه مې کلکونه سه چې ته چېرته ونه تښتې بېخ زه ګورې ما کابو کړه وایي هغې کې پکې هغه یو اواز وکړه چې دا سپی لیونی ده وایي چې هغه وایي دا سپی لیونی دی بل بیا بل شانه نو خبره داسې ده که یو ځناور درته الله وایي چې روان شه هېڅ هم ورسره نه په خدای قسم یو شیر چې په یو کلي راغی خدای شته دی اصل دا خلک منډې وکړي یو بیم چې درته اوټونو کې به روبغ وکړم دی داسې ملکونه به هم پناه کول نو چې بیا درته شیر راشي ته په خدای یقین وکړه الله دې معافي وکړي. اولم یروا آیا دې نه ګوري انا خلقنا لهم نو فطرتي په انسان کې یره پرته ده داسې نه ده چې یره څه بده ده خو چې یره ستا ایمان کمزوري نه کړي بس دغه خبره ده. اولم یروا آیا دې نه ګوري انا خلقنا لهم چې موږ جوړ کړي د دوی دپاره مما د هغه څه نه عملت ایدینا چې جوړ په قدرت سره زموږ چې مما د هغه څه نه عملت ایدینا چې کړي دي چې جوړ کړي دي لاسونه زموږ انعاما د څاروونه فهم لها نو بس دوی د دغې دپاره مالکون مالکان دي. وذللناها او قدرتي د انسان کې څنګه چې یاره د دغه شان انسان چې دی دی غیرت خوښوي کتاب به در چا ګوري در چا لیکل به ګوري څوک څه دا सबसे पहले पाकिस्तान غالبا مشرف کتاب دی په هغې کې یو ځای کې وایي زه د هغه چونکې د بلوچستان هغه کیسې شروع زه په هغې کې یو علاقې ته لاړم او ایکې یوازې په ګاډي کې لاړم او دا صرف د دې وجې لاړم
چې دغه قبیلو والا چې دي داسې بهادر انسان خوښوي نو ما زه چې کله لاړم هغې یو ډېر ښه اثر وکړ په خلکو باندې نو انسان کې دواړه صفته پراته دي او د چا نه چې غیرت وي بیا بلکل کیسه روانه شي وذللناها او موږ څه کوو الله وایي تابع کړي دي لهم د دوی دپاره فمنها نو بعضې د دوی نه لیکل د هر چا ګوره خو لومبې خپل اسلام وغیره وګوره چې پس د هغې چې ته سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره وغیره چې پوه شي وذللناها او موږ تابع کړي دي لهم د دوی دپاره فمنها نو بعضې د دوی نه رکوبهم دي سورلي کوي په هغو باندې ومنها او بعضې د دوی نه یأکلون دي خوراک کوي د هغې نه ومنها او بعضې د دغه نه یأکلون خوراک کوي د هغې نه ولهم د دوی دپاره نو بعضې داسې دي چې تشه سورلي پرې کوي لکه خر دی خچر دی وغیره په دې خلک تشه سورلي کوي څوک د غوښه نه خوري هغه څه کله ناکله به لوریانو باندې وخوري ولهم او بعضې د دوی نه فیها په دې کې منافع دا خو الله رب العزت د معقول کې دا سختې سزاګانې دي مولا ورکوي او دا سخترینه سزا ده منګکان دا په پکوړو په یو څه بسه کې باندې د ظالم ده ولهم د دوی د واچنه ولا خو داسې چا کوي ته به ګنې سچا غوښ نه لګي ولهم د دوی دپاره فیها په دې کې منافع فایدې دي ومشارب وڅښل دي افلا یشکرون آیا دی شکر نو باسي د دې دپاره په دې کې مختلفې فایدې نو هغې ګوره د مسلمان چې مسلمان ځان ګڼي ډېر خیال یې ساتي نجیبه پسې راته خبره کوله وایي یو پیغام وایي زموږ یو کس چې دی نو بس د هغه PhD مکمل شو وغیره هغه رانته هغه یې پروګرام کړو نو زما د ولې هغه چې دی د حلال د مسلمان د حلال یعنې څاروي ماوې چې د دغه په ګډې راغلی غالبا ویلات ټولو ملګرو چې کوم ملګري خو نور خو یعنې دا خبره خو مشهوره ده وغیره خو دونه احتیاط وغیره نه کوي وایي پوخ یې بیا ده خنزیر چې کوم غوړي و هغې کې پوخ یعنې هغې کوم کړي کې چې هغې غپه خو هغې کې دغه پوخ دونه پرې پوه نو په لکه د مسلمان د دغه دونه خیال وساته چې دې خوراک مراکه چونکې موږ سره دا نور نه کوي نو دا به حلال څیز دی چې دا حلال و یا چې دا پوخ او موږ مسلمانان دلته یو امیر صاحب راغلو تبلیغ کې هغه څه کپنې مپنې کې څه شوي موږ د کپنې طرفه په چکر باندې غالبا دي بس باندې دي هغې نه تللي وو معلومات چې کوم ملګري کوي ته تللي ویا دا ویا هغه ټایمه تبلیغ داسې نه کوو امام شټ وغیره اچولي وو عام چې کوم لباس و ګیره بیره داسې نه خو شراب هم پراته وو دې خو د خنزیر غوښه هم وایي زموږ یو ملګري هغه پکې شرابو ته لاس کوي چې لاس کوي یو انګریز پکې صحیح کړي هغه راغی هغه ورته خنزیر د غوښه باندې هغه ورته وایي چې دا حرام ده ورته چې ستاسو په مذهب کې د شراب هم حرام دی د خنزیر د غوښه هم حرام ده خو دا ستا اړه نه غواړي د خنزیر د غوښه ته ځکه نه خوري او دا ستا اړه غواړي د شراب څکي نه خپل نفس خپل خواهشات ته به د اسلام تابع کړو ولهم د دوی دپاره فیها په دې سارو کې منافع فایدې دي ومشارب وڅښل دي کاکا ته دې پیس کې ګیلاس ډکې کله لسي کې کله څه کې افلا یشکرون آیا دې شکر نه وباسي شکر وباسه چې اوس کې ښه بېغموده بیا پروت دی واتخذوا او دې نیسلي دي من دون الله په مقابله د الله تعالی کې آلهة خدایان لره لعلهم ینصرون دپاره دي چې د دې امدادیان شي چې د دې سره امداد وکړي دا بل پیر بابا دا پلانکي بابا ځان له سره نیسلی دی یو خو د بزرګۍ په ځان له کیسه ده دا چې وایي چې پلانکي به زما دا کوي دا د څه دپاره وایي دا د دې دپاره چې دې امداد وکړي نو الله وایي لا یستطیعون نصرهم هغې امداد نشي کولی د دوی وهم لهم او دوی د هغوی دپاره هلکه دا اوس د کافرانو کیسه ده دغه بوتان چې دي دا امداد نشي کولی د دوی وهم او دوی لهم د هغوی دپاره جندون لښکر دی یا وهم او دوی لهم د هغوی دپاره جندون یا وهم هغوی لهم د دوی دپاره جندون لښکر دی بزعمهم د دې په ګمان سره محضرون چې حاضر به کړي شي دا خلک چې دي لهم د هغوی دپاره د خپلو معبودانو دپاره جندون یو لښکر دی محضرون چې حاضر به شي یو ځای به حاضر وي یو ځای به په جهنم کې که چېرته دا معبودان انسانان الله رب العزت دې موږ بچ کړي الله وایي د دې په ګمان کې چې کومه یعنې وهم دوی د هغوی دپاره جندون لښکر دی یا داسې وایه وهم هغوی
لهم د دوی دپاره جندن لښکر دی هغه مشران دا د دوی دپاره یو لښکر مضبوط بزعمهم د دوی په ګمان کې محضرون حاضر به کړي شي هغوی به هم حاضر شي دوی به موجود وي هغوی به هم راوستي شي جهنم ته او د جهنم منځ ته به ګذار شي الله هم وساتي زمایرو کې لږ خیال کوئ زمایر چې داسې دننه پکې د کیسه ګډوډه شي وهم او هغوی لهم د دوی وهم او دوی لهم د هغوی دپاره جندن لښکر به وي نه هغوی والا وهم او هغوی لهم د دوی دپاره جندن لښکر به وي لښکر دی بزعمهم د دوی په ګمان کې چې دا زموږ دپاره یو لښکر دی مضبوط خلک دي محضرون حاضر به کړي شي یو ځای یا یو ځای به حاضر وي الله رب العزت فرمای فلا يحزنك تعالی د غمجن کی قولهم وینا د دیو ان یقینا نعلم منغا ان یقینا منغا نعلم پوهیږو هم منغا ما په هغه څه باندې یسرون چې دوی پټوي او ما په هغه څه باندې یعلنون چې دوی ښکاره کوي الله رب العزت فرمای چې دوی موږ سره دا چلونه کوي بیا ته غمجن کیږه چې څه پټوي او ښکاره کوي موږ ته علم ولو نشاء کچرته خوښوي زمونږه لطمسنا على اعینهم نو نابوده کړي به مې سترګې د دوی فاستبقوا الصراط نو بیا به وړاندې شوي بیا به یې رامنډې وخري لارې طرف ته فانا یبصرون نو څنګه به بیا لیدله لاره بیا به یې کتل څنګه کول ولو نشاء کچرته زمونږ خوښوي لمسخناهم نو مسح کړي به وي دوی لره علی مکانتهم په ځای د دوی باندې فما استطاعوا وزي بطاقت نلرل مبين دلو ولا يرجعون وندا واپس کیدو اهلتا ومن نعمره او هغه چا لره چې عمر ورکو زیات منکس کنو بیا دلره کمو نقصان کو بیا زوړ کو دلره زو پیدا کو دلره فی الخلق په خلقت کې د په ذاتی سيزونو کې لاس پی وغیرہ نو دا یا داسې معنی علما کوي نو نکس کو الټا کو دلره لاسونه خصم دم روانه چې بډاواله درسي لاسونو کې کمزوري پیدا شي کاغو او شیخ پیدا کچان کمزور شي کوي وغیرہ افلا يعقلون آیات د عقل نه کار نه اخلي الله دې حقيقي عقل لا نصیب وما علمنا شعرا ومن تعلیم نه دی ورکړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د شعر او ما ينبغي له د مناسب نه دی ان هو نه دی دا قران عظیم شان الا ذکر مگر ذکر او قران مبین او قران ښکارا نصیحت دی قران ښکارا لينذر دا پارا دی من لينذر دا پارا دی چې ویری په دې قران عظیم شان سره من هغه چا راګانه چې حیا ژوندې ویا ژوندې دزلو ويحق القول ولا پارا دی چې ثابت شي به سره علی الکافرین په کافرانو مردارانو باندې اولم يروا آیات نبوی ان خلقنا لهم چې موږ جوړ کړی د دوی لپاره مما دا سنا عملت ایدینا چې جوړ کړی دي لاسونو زمونږه انعام تصابونا فهم نبذ بلها دغل مالک مالکان دی وزللناها من تابع کړی دي د دوی لپاره دغه ساروی فمنها نباز دغنا رکوبهم دي بسور رکوبهم سور لبي ومنها باز دغه سارونا یاکلون دي خوراک کوي ولهم دجو دبار بیا بلغ سارو کی منافع فائدې دي او مشارب وسکل دي پیس کی وغیرہ افلا یشکرون آیات شکر نو باسی واتخذوا من دون الله الا الله یا په مقابل الله کې الہتن خدایا لعلهم ينصرون دا پارادی چې مدد کیدلی لا یستطيعون مدد نکوي نصرهم لا يستطيعون هیڅ طاقت نه لري نصرهم د امداد دوی وهم او هغوی لهم د دوی لپاره جند لخر دی فی زعمهم د دې په ګمان کې محضرون حاضر بکړي شي په یوځای فلا يحزن كان تعالی د غمجن کی قولون وینا د دوی ان یقینا نعلم کویګما په حسابان یسرون چې دی پټوي و ما او په حسابان یعلنون چې دی ښکارا کوي الله رب العزت اعلان او سر ایمان مضبوط